ما नन्ही प्रोग्राम के मार्सला मौलाना अब्दुल्ला शाकिर मेलमदे शाकिर से प्रोग्राम करते बखरा लेवे وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو کوم ستړي مشه ویم یو جهان مننه الله مو عزتمن تاسې د مفتی شاکر صاحب مشر زوی یې او د هغه د پیښې یو کال پوره کېدونکی دی زه غواړم چې د هغې نه وروستو ستاسې په کورنۍ څه تېرېږي لګیا دي او تاسې ژوند دا وخت په کوم مشکلاتو کې دی کنه د ستاسو تحریک دوستانو ملګري چې دي هغه تر اوسه پورې پلټنې یا تحقیقاتو نه مطمئن دي کنه په دې سره بحث کوم خو دې نه مخکې په وروستیو کې ستاسې په پلارني کلي خیبر او تراق کې د عملیاتو یا د موسم د لاسه ډېرې زیاتې کډوالۍ په مطبوعاتو کې باسونه پرې روان دي ته په خپله هم هلته ورغلی وې په کوربه کې نو په سر کې د دې نه مخکې زه د مفتی شاکر صاحب په پېښه باندې د پلټنو بحث کوم دا راته ووایه چې په تراق کې یا په دغه سیمه کې چې ته په خپله ورغلې تا څه ولیدل څه روان و اصل کې عملیات روان دي که نه د موسم د لاسه خلک کډوال دی کیسه راته کولی شي بنيري صاحب تیرا او خیبر یوه داسې علاقه ده چې په هغې کې کم خلک اوسېږي په دې کې د موسم خبره کول دا خو یو انتهایی ظالمانه او یو انتهایی د بني سلوک پښتنو سره کیږي چې بدبختانه زموږ ډیر غټ خلک دغه ټکي د خولې نه وتي دي د موسم حوالې سره الته صرف داسې کیسه وي چې الته واوري چې کیږي نو دا خلک د واورو په ټایم کې چې کم سټاک دی هغه کورونو ته یوسي نو دا خلک هغې ځای کې کډوال کیږي نه یعنې د دې خلکو داسې نه دي چې لاندې هم کورونه دي باندې هم کورونه دا خلک د کډې وډي د تیرا خلک انتهایی غریب ترین خلک دي او هغوی ډیر کمزوري او ډیر په کم معاش باندې پاتې کېدونکي خلک دي نو دا خلک چې دي دا صرف د دهشتګردۍ د عمله او دا صرف د فوج د جبري د ویستو د عمله روان دي نه تنها دا چې هغې ته د څوک د کډوالۍ نوم ورکړي یا د واورې نوم ورکړي یعنی الته دومره یو لوی غربت دی چې زه په هغه ځای کې تللی یم بنیري صاحب تاسو پښتانه پیژنئ او پښتانه ډېر دروند قوم دی او خاص کر پښتون ښځې له یو ډېر لوی احترام او یو ډېر لوی عزت لري ما په هغه ځای کې دا هم ولیدو چې په دروازو کې چونکې موږ خو د ځنه خلکو غوندې اسپک کارونه نه کوو چې هر څه نه ویډیو وکړو په دروازو کې د هغو درنو افریدو چې هغوی ښځو لمنې لیدل هم پښتنو کې عیب کتل کیږي هغه موږ ته راولاړې شوي دي او موږ ته ویلي شوي دي چې وروره لاندې به چېرته کور ونه ګورئ موږ ته چې موږ پکې ټایم یو شپې وکړو دې ځای نه کډوال شو موږ نشو وتلی موږ ته لاندې کور نه میلاویږي نو موږ ورته ویلي دي چې یاره تاسو به په څو کمرو کې ګزاره وشي هغوی موږ ته ویلي دي چې تاسو موږ 20 کسان یو چې یوه کمره موږ ته میلاو شي نو ډېره به ښه وي یعنې هلته دومره یو بد حالت کې خلک روان دي ولې بد حال ولې دی ولې د مېرمنو خویندو تاسو ته ویل چې موږ د کور بد حال خو موږ چې هلته کوم بذات خود کم خلک کم سیستم وکړو موږ چې اول چیک پوسټ باندې دننه شو نو موږ سره چون کې راشن سامانو په موږ باندې چیک پوسټ کې اول دا تپوس وشو چې دا سامان د دکان دی که دا سامان د ټرست دی نو موږ ورته ویو چې نه جي دا سامان خو د ټرست دی نو چې کوم ځای کې موږ ټرست ویلي دي کوم ځای کې موږ ویلفیر ویلي دي په هغې ځای کې زموږ سامان پرېښودی شوی دی په یو نیم ځای کې موږ قصدن عملا دا ووایو چې یاره دا سامان موږ دکان ته وړو نو په هغه ځای کې زموږ ګاډي هم ودرولی شو موږ ته وایي تاسو واپس شئ دلته به تاسو دکاني څیزونه نه وړئ صرف د ټرست والا خلکو ته اجازت دی چې دا خلکو ته پاخه څیزونه وړي دکان دپاره اوزار بنو یعنې چې په کوم علاقې باندې ته د دکان او هغې خوراکي مواد او د زندګۍ څیزونه بند کړي نو خلک به مجبورۍ نه کډې کوي نه زه ځان په ول غواړم مطلب تاسو هلته سامانونه ځکه ولې وړل هلته کې دکانونه یا کاروبارونه یا سامانونه بل څوک ولې نشي وړلی هلته روان څه ولې خلک د هغه ځای نه کډه کوي زما پوښتنه دا ده چې موږ خو چې بنیري صاحب هلته چې موږ څه لیدلي دي موږ خو د فوج چیک پوسټونه لیدلي دي هلته فوجي چیک پوسټونه وو د ملیشي چیک پوسټونه وو موږ خو داسې هیڅ قسمه ترهګر او یا په سپینې کپړې کې موږ چا سره ټوپک تماچه قدرې نه ده لیدلې خو هلته دا ویل کېدو چې وروره دلته دهشتګرد دي دلته ډېر زیات دهشتګرد راغلي دي لهذا موږ دا خلک وباسو د دې ځای صفایي کوو او دا دهشتګرد د دې ځای نه وباسو خو موږ په خپلو سترګو الله په دې خبرې ګواه دی چې هېڅ قسمه داسې څه نه دي لیدلي
خو د پاکستان حکومت خو دا د مرکزی حکومت اطلاعات وزیر ویل چې هلته عملیات نه دي روان په هغه ځای کې پوځي عملیات نه کیږي یا خو داسې وایي. نو عملیات خو موږ په خپله داسې د ډز ډوز خبره نه ده اورېدلې چې هلته ډز ډوز موږ لیدلی وي یا موږ هلته څوک طالب یا دهشتګرد لیدلی وي، ځکه چې موږ تللي وو چونکې زه یو داسې سړي شخصیت زوی وم چې ما دپاره خو بیا ډېر لوی مشکل و. الحمدلله زه چې هلته تللی یم ډېر په اطمینان تللی یم. که موږ ته مشکل پېښ شوي دي نو د دې خلکو نه پېښ شوي دي، موږ ته ساده په جامې کې عزت راکړلی شوی دی، بېعزتي موږ نه ده لیدلې. تاسو خو ماته لږ څه مخکې وویل چې هلته ښځو هغه چا چې د هغو لمن نه و لیدلی هغه درته راوتې او ورته درته یې ویل چې موږ ته یو کوټه پیدا کړئ موږ کډه کول غواړو. نو بیا کډې ولې خلک کوي چې عملیات نه وو یا ترهګري نه وه؟ کډې د دوو وجوهاتو نه کول کېږي. یو خو داسې افوا پیلاو شوې ده، هلته ویل شوي دي چې دلته داسې خلک راغلي دي. موږ په خپلو سترګو نه دي لیدلي، خو هلته خلکو دا ویل شوي دي، افوا پیلاو شوې ده چې داسې خلک راغلي، طالبان او دهشتګرد وغیره وغیره. یو دا. دویم دا چې هغه علاقې باندې خوراکي سامان بند شوی دی. هغه علاقې باندې د نقل و حرکت دپاره د خوراک د رهن سهن دپاره چې کوم مواد هلته وړل کېږي دوکاندارانو باندې هغه بند شوی دی. نو هلته ژوند ګران دی. چا بند کړي دي؟ یاره موږ خو په چیک پوسټونو باندې چې ودرول شوي د فورسز د طرف نه موږ ته دا ویل شوي چې تاسو ټرسټ والی نو تلی شئ، که د دوکان سامان د سره وي تاسو واپس کیدی شئ. د پاکستان پوځ په چیک پوسټو باندې د تیرا کمې کمې علاقې تاسو پکې څومره وخت تېر کړ؟ کلي نومونه راته اخیستی شي؟ تیرا کې خو موږ تقریبا موږ 9:30 بجې تیرا ته د انټر شوي او تقریبا د شپې 1:30 بجې موږ د تیرا د حدودو نه یعنې دوتوی چې ورته وایي د شپې 2:30 بجې وي چې زه د دوتوی حدودو نه راووتم. تقریبا دغه یوه ورځ مو یو ځل پکې تېره کړه، دویم ځل په بله ورځ باندې بیا تلي وو، بیا مو سامان وړی و، نو بیا مو تقریبا داسې وښیه د شپې 11 بجې موږ ترې راوتي یو. ښه د دوتوی په علاقه کې؟ جی د دوتوی په علاقه باندې. او د په کورمه کې تاسو هم ورغلي وئ، ستاسو نشته خوا سامان د په کورمه کې څه روان دي؟ اصل کې جی د کورمې حالات به زه دا ووایم چې د تیرا حالات خو بیا هم څه نه څه میډیا سوشل میډیا راغستې دي، او که زه دا ووایم چې په کورمه کې د تیرا نه ډېر بدتر صورتحال دی، شاید چې زه پکې دروغجونه نشم، او بلکې که هغه حالات وکتلی شو، هغه خلکو څه وکتلی شو، نو شاید چې د تیرا نه خلک هغې ته ډېر زیات اوښکې په سترګو کې شي او ډېر لوی په مشکل سره مخ دي. د تیرا په 3 چنده خلک هلته نه بېکوره شوي دي، راوتل شوي دي او هلته مشکلات دي. هلته څه پکار دي؟ دا څه فکر کوي چې څه وشي؟ هلته اوازه د اپریشن ده، اوازه د دهشتګردۍ ده چې دلته دهشتګرد راغلي دي او دلته په دې ځای کې مسله ده، په دې ځای کې مسله ده، دلته اټیک وشو، هلته اټیک وشو، قسمه ځایونو کې معمولي غلچکي اټیکونه ډزې کول، په فورسز باندې فورسز ته مشکل جوړول، فورسز خلکو ته مشکل جوړول، دغه ټول هلته بالکل داسې اګري نګري ده چې په تیرا نه هټ کر په کورمې کې چې موږ کوم عمل لیدلی دی نو قیامت خیز عمل هم لیدلی دی. جی د مفتي شاکر صاحب په پیښه باندې لږ خبره کوو، یو کال نږدې پوره کېږي، تر اوسه پورې په دې پیښه کې څه پرمختګ شوی دی په حکومتي کچ؟ د پاکستان حکومت تاسو ته تر اوسه پورې کوم رپورټ درکړی دی؟ تاسې کورنۍ د حکومتي کچ خو داسې دی چې په 100 کې 2.5% هم نه ترې موږ مطمئن یو او نه موږ سره داسې څه شوي دي چې موږ هغه د وینا ذکر کو. البته حکومتي دا دروغ ویل شوي دي چې یاره موږ د مفتي منیر شاکر قاتلان گرفتار کړلی شو، په هغه قاتلانو کې نه موږ ته وښودلی شو، نه موږ ته معرفي کړلی شو، نه موږ ته دا وښودلی شو چې هلکه ستاسو دا دشمني، ستاسو دا بدي پلنکي ډلې سره شوه، ځکه چې دې خلکو ستاسو والد صاحب شهید کړی دی، لهذا تاسو دې خلکو نه ځان ساتئ. په د والد صاحب د شهادت نه پس موږ د دنیا مشکلات را جوړ شو، خو تر اوسه پورې موږ حکومتي خاص کر زمونږ دا اوس چې کوم وزیر اعلی صاحب دی چې دا خلک یې بالکل سر کې سترګې ګڼي چې د هغه تش نوم یو ماشوم والي چې سهیل امر ناویجني، نو هغه یې بیا ځان ته راغوښتی وي وزیر اعلی هاوس ته، او هغه یې ځان ته رانږدې کړی وي چې یاره تا خو ډېره تورزنه خبره وکړه، او موږ بقاعده وزیر اعلی صاحب ته یو 3-4 په ویډیوګانو کې داسې لاس بند کړ
سوال ورته کړی چې وزیر اعلی صاحب تاسو خو زموږ والد صاحب ستا د ټول افریدي قوم استاد و، زما والد صاحب خو ستا د کور ښځو ماشومانو ته سبقونه ښودلي دي، مهرباني وکړئ په دې غور وغواړئ. خو نه پوهېږم چې د عمران خان نه علاوه چې هغه خو هم د راخلاصېدو څه کیسه نه ده، خو صرف یو سیاسي نوم نه علاوه هیڅ څه ته بل څوک نظر نه کوي. نه پوهېږو چې څه وجه ده او دومره غټ خلک ولې ورکل کېږي او زمونږ والد صاحب ولې نظر انداز کول کېږي، په دې نه پوهېږو، نه د خپلو نه د پردو نه. دا د خپلو پردو نه ګیله چې ده، دا زه لږ نور هم په ځان پوهول غواړم. مخکې ما ستاسې ځای په ځای پوسټونه لیدلي دي په ګروپونو کې، څه ګیلې پکې شته دی. خو دا د اعلی وزیر سره ولې لیدل غواړي، د هغه نه دې ولې ګیله ده، هغه نه ته څه غواړې هغه څه وکړي. یاره وزیر اعلی صاحب خو چې دا اوس کله دی رالو نو په ډېرو شیزونو باندې د اکشن یې واغستې، ډېر شیزونه د ایکسپوز کولو کوشش وکړو. موږ وی چې وزیر اعلی صاحب سره موږ میلاو شو، یو خو دست شفقت چې موږ ته وکتلی شي چې یاره موږ اوس په څه حال کې یو. دویم زموږ کیس ولې نه چلیږي. دریم موږ د سره کینو چې موږ خو تپوس نشو کولی، خو چې دی تپوس وکړی شي چې وروره تاسو پریس کانفرنس وکړو، پریس ریلیز هم وکړو چې د مفتي منیر شاکر صاحب قاتلان موږ گرفتار کړو. دغه قاتلان څوک دي او څه شو؟ بس فقط دغه دست قرم موږ ته پکار دی، موږ ته د دوی بل هیڅ قسمه څاغه نه دی پکار، خو دغه هم راته نه کوي. مفتی شاکر صاحب یو عام تن نه و او باید د وس واکمنان چې ته فکر کوي چې هغه د هغه په پلټنو کې او د هغه په کورنۍ باندې سره روان دي، په دې باندې ځان خبرو ساتي. دا د دې پیښې لږ یو ځل بیا داسې خلاصه کوو، په دغه ورځ څه چل شوی و؟ دا یوازې مفتی شاکر صاحب ټارګټ و که نه ستاسې او کورنۍ نور غړي هم ټارګټ و؟ دا تاسې حجي په زمونږ تقریبا دغه 2 میاشتې بلکې که داسې زه ووایم چې 2 نیمې میاشتې کېږي چې مونږ دا سیکورټي انتهایي الرټ کړې وه، سیکورټي م انتهایي سخته کړې وه، ځکه چې دوی به بار بار وی چې تاسو ته تریډس دي. نو بیا به مونږ تلو د دوی دفترو ته، د دوی اعلی افسرانو خواله ورغلي یو، بقاعده د دوی ځایونو کې مونږ درخواستونه ورکړي دي چې وروره مونږ ته تریډس دي، نو مهرباني وکړئ مونږ ته سیکورټي راکړئ. تاسو دا تھریټس یعنی تاسو ته ګواښ دی یا خطر دی، دا چا به درته ویل؟ دا د پاکستان داسې یوه اداره نشته چې هغوی موږ ته تھریټس راوړي نه وي، هغه موږ سره ریټنلی موجود نه وي، او په هغې ریټن کې والد صاحب تاسو دې ادارو به ویل چې ستاسې پلار ته مفتی شاکر صاحب ته د ژوند خطر دی او احتیاط وکړئ. بیا تاسو کیسه کوله د 2 میاشتو بیا موږ چې دوی خواله ورغلي یو، دوی ته موږ ترنسلیټر یې وروړي چې وروره چې موږ ته تھریټس دي، نو مهرباني وکړئ موږ ته لایسنس یې راکړئ. موږ ته لایسنس یې نه راکړول کېدی، موږ ته د وسلې ګرځولو اجازت نه راکړول کېدو، موږ ته قانوني په سترګه باندې یو لایسنس څوک نشي ایشو ښودلی چې دا موږ دوی له ورکړی وي. نه بیا په موږ باندې یعنی موږ ورته بې لاسو کړلي شوي وو، تړل شوي وو، بې وسلې شوي وو، او دغه شان ته بې څوکه شوي وو، هغې نه پس وجل شوي وو. موږ داسې نه یو وجل شوي چې یو سړی راغلی دی او ډایرکټ په موږ باندې عمل شوی دی. زموږ د والد صاحب قاتل چې دی دا یو ډېر دا یو ښکاره کتاب دی. زما والد صاحب باندې چا فتوی لګولي خلک موجود دي، زما والد صاحب ته چا د کفر نظر کړی دی خلک موجود دي، زما والد صاحب ته چا مرتد ویلي هغه خلک موجود دي، زما والد صاحب ته چا غدار ویلي هغه خلک موجود دي، حتی چې هغه خلکو نه تپوس قدرې هم نه دی شوی. دغه فتوی دا بم چې چا راوړلو د ده خو نظر په څه باندې جوړ و، چا ملا جوړ کړی و، چا یو سړي جوړ کړی و، هغه سړو نه دا تپوس ونه کړلی شو چې ستاسو څه کار و چې دې سړي سره تاسو د کفر پورې تللی. دا خو جمهوریت دی، په دې کې عیسایان لګیا دي، سیکان لګیا دي، واحد دا یو سړی دی چې دی د قرآن دعوه کوي، دی قرآن بیانوي. نو تاسو ولې په قرآن والا سړي باندې داسې هغه کوئ؟ نه تنها نه هغوی ته اوس هم پروټوکول ورکول کېږي، بقاعده هغوی اوس هم روزل کېږي، شاباشي ورکول کېږي، او نه تنها چې تپوس ته وکړلی شي. نو ګدستان خبرو مطلب خدا له تاسې یو خاص ډله یا تن باندې دا ولرئ، دا کوم غیر وسلهوالې ډلې یا ترهګرې ډلې چې دي یا بیا کوم بل چا دا کار نه دی کړی، ستاسو د خبرو خو مطلب دا دی؟ نه خاص چا باندې خو مونږ دعوه نه لرو، خاص چا باندې دعوه نه لرو، خو البته یو خاص نظر باندې دا هغه ضرور لرو چې کله یو سړی تا پسې لګیا وي، یوه فرقه تا پسې لګیا وي. زما والد صاحب پسې انتهایي زیات مولیان لګیا وو، د کفر فتوی والد صاحب باندې لګولي، یو نه دی ګڼ شمېر مولیان دي چې هغوی لګولي دي، خو هغوی بالکل اوسه پورې
یعنی مولیانو یا ستا د پلار سره د نظر اختلاف لرونکو چې کوم فتوی لګولې خلک راپارولې دي. ما پوښتنه درنه کړې وه عبدالله چې ته او ستا ورونه په دغه ورځ باندې دا کیسه څنګه شوې وه؟ یوازې مفتي صاحب ټارګېټ و بس دا یو ځل بیا کړه زموږ یو کال تېر شو لیدونکو اورېدونکو ته وویل چې په دغه ورځ دی څنګه نښه شوی و د سهار غرمه ماښام کې څه وشو؟ دا ټوله قیصه که راته لږ مختصر کولی شي. دا بنيري صاحب داسې و چې دا موږ تقریبا 4-5 کسان په دې باندې ټارګېټ وو د ورځې باندې، ځکه چې موږ تقریبا 2.5 میاشتې مستقل د سره زه، زما کشر ورور عبدالرحمن، زما زوی محمد، زما وړوکی زوی احمد. محمد به د سره د کیمرې سټینډ وړلو، احمد به د سره قرآن مجید وړلو، او حماد چې دی زموږ وړوکی بچی چې دی هغه به د سره مستقل ګوتې نه به یې نیولې وو، نو دا به یې ځان سره جومات ته بوتلو. دی به هر ټایم په دې ټایم باندې جومات ته تللو، چونکې په دغې ورځ باندې دی دلته لاندې چمن کې و، چمن کې د کار کولو. نو حماد چې دی هغه لاسونه څښا شو، نو ما سپېډه ورکړه، ما ورته ویل چې ځان دې څښا کړلو، ته اوس درس ته روانې. نو هغه ډایرکټ منډه که زما پلار ته، نو زما پلار کپړې څښا کړي، نو هغه ځان نه هغه ټایم نه مخکې وختو، نو حماد ته یې لاسونه صفا کړلو، خپلې کپړې صفا کړې. نو حماد یې کور ته ولېږلو چې یاره تاسو دی صفا کړئ، د ځان څښا کړلو. نو دې ټایم کې زموږ په خیال باندې د دا سوچ کړی دی چې زه اوس ایسارېږم، ټایم ته ایسارېږم. نو حماد راځي، نو دلته 2 میلمانه ناست وو، دا کم 2 ګنمینان چې خوږ شوي دي دا 2 میلمانه وو، یو سره ګنمین وو، دا نور 2 کسان چې وو دا میلمانه وو. دوی ته ویلي چې راځئ جومات ته ځو، د خپل ټایم نه مخکې حماد راوځي. نو دې ورځې زه هم د خپل ټایم نه، چونکې ما خو موږ چې کله ټایم پوره شو نو موږ بدبره ختو، نو زه هم پاتې شوم، زما ورور هم پاتې شو، زمونږ محمد هم پاتې شو، زمونږ احمد بچی هم پاتې شو. دا 4 کسان پاتې شو، واحد مفتي صاحب لاړلو. نو دې ځای کې د کم ځای باندې چې مفتي صاحب دننه کېږي په دې ځای باندې موږ 3 کسان، د کم 3 کسان چې ورسره خوږ شوي دي دا 3 رونه او زوی، دا دلته موږ ورته ګیر چاپېر به ودرېدو او دی به دننه کېدو، نو د زما دا 2 زامن به ورسره یو ځای دننه کېدو. یعنې دا موږ ټولو 5 کسانو ته په یک مش باندې دا سیستم شوی و. خو د خوشقسمتي ورته وایو که څه ورته وایو، په دې ورځې باندې موږ پاتې شوي یو او بدقسمتۍ سره والد صاحب یوازې تللی و. نو په دې ورځې داسې کار وشو جي. ها او دا د پیښې نه وروستو بیا تاسې ژوند چې دی اوس تاسې او ستاسې ورونو هغه اوس خطر محسوسوئ؟ پیښې نه وروستو جي بنيري صاحب زه یو شی ستاسو په علم کې راولم، که تاسو ته یاد شي چې الارج بالا باندې تاسو یوه هغې ټایم کې تاسو تپوسونه هم کړي وو، په هغې کې هغوی یوه ویډیو ډیلیټ کړله که تاسو ته یاد شي، چونکې زموږ والد صاحب تر اوټي پورې بالکل ټیک ټاک و، تر اوټي پورې بالکل ټیک ټاک و. اوټي کې دننه څه وشو بالکل نه وي پوه، ځکه چې تر اوټي پورې زما والد صاحب د ګولو دوایانو نومونه هم اخیستي دي او د الارچ هسپتال ته موږ بار بار تلي یو چې وروره موږ ته د دننه سی سی ټي وي فوټیج راکړې، دننه څوک تلي وو، دننه څه شوي دي، دننه څنګه په یو 5 منټو کې تر 1.5-2 غنټو پورې الارچ ته موږ چې دی رالو غنټې 1.5 پورې موږ رالو 14 منټ کې موږ الارچ ته جي رسېدلي وو. تاسو ته وایي چې سکیورټي الرټ ولا او موږ دلته سټاف ودرولو، نو هغه دومره غلط بیاني جي کوله چې سټاف ودې ګوري که کیمرې هلته چېرته هم څوک مسلمانان رالو، د مسلمانانو حکومت رالو، دا وخت به راځي کیمرې دې وګوري موږ د هډوکي ډاکټر چغې والي هډوکي ډاکټر نه و. دا کم د خپې تصویر چې د مفتي صاحب لیږل شوی دی دا په ګروپ کې شیر شوی دی، هډوکي ډاکټر او جماعت ته ناست و، هغه په ګروپ کې دا شی لیدو او هغه ځای نه یې ورته هغه ورکولو. سکیورټي بالکل الرټ نه وه، موږ دا چې کوم بینچونه دي دا موږ په خپله راغستي دي، زخمیان موږ په خپله وړي دي، هلته ډاکټران نه وو، صرف لاندې هغه چې کوم نرسان چې وو هغه وو، غټ ډاکټران نه وو، د وینې والا ډاکټران نه وو، د انستیزیا ډاکټر په هغه ټایم کې نه وو. یعنې دوی وایي چې موږ سټاف الرټ کو، بالکل الرټ نه وو. حتی چې موږ د څوک هغه ویډیو موږ ته څوک وښایي چې موږ وایو چې دا موږ چغې ولې وهو، موږ باقاعده چغې وهو چې دا هډوکي ډاکټر ولې نشته، پلانکې ډاکټر ولې نشته. بیا تر اپریشن اوټي پورې زما والد صاحب ورته وایي چې ما لو پلیټ پلس دا ګولیانې خوړلي دي، مهرباني وکړئ تاسو وینه بند کړئ. خو د هغې باوجود زما والد صاحب اوټي ته دننه کېږي، میکسیمم 5 منټ کې دننه ماته کس را دننه راوځي او ماته تسلي راکوي. زه پوهېږم چې زما والد صاحب شهید شو. څنګه په 5 منټ کې یو سړی چې هغه دومره قوي سړی دی چې هغه دومره زیات نه دی خوږ،
د یوې خپې بم نه چې د جی زما د والد صاحب ګړی ما سره موجود ده، که وخت رالو زه به یې وښیم، د هغې ګړی شیشه نه ده ماته، دومره غټ سړی چې د هغه ګړی شیشه نه ده ماته، نوم نه لاندې هغه ته زخمونه دي، نوم نه بار هغه ته زخمونه نشته، ته ورته فول انستیزیا ولې ډاکټر صاحب ورکړې؟ ته د نوم نه لاندې انستیزیا دته ولې نه ورکړې؟ دا خو د هارټ پیشنټ و، تا ته هغه چغې وایي چې ما لوپلیټ ګولۍ خوړلي، ما 15 سټنټونه لګولي، ته فول انستیزیا ډاکټر صاحب ولې لګې؟ او بل بدبختانه تر اوسه پورې ما ته دا نه ښودل کېږي چې ستا انستیزیا ډاکټر څوک و، ما ته دا نه ښودلی کېږي چې ستا سره په د سره په اپریشن تیټر روم کې څوک و. زه د هیڅ څه نه یم تر اوسه پورې خبره، او بدبختانه زه تر اوسه پورې د والد صاحب د انویسټیګیشن افسر نه په دې نه یم پوه چې زما فایل تا څنګه کلوز کو او څه دې وکړو، دې هیڅ نه یم خبر. ها تاسو په خپلو خبرو په دې باندې زه نورې پوښتنې ځکه نه کوم چې ټول اورېدونکي درونکي به پوهېږي چې تاسو څه ویل غواړئ او ستاسو د پلار سره په روغتون کې د اپریشن یا د عملیاتو په وخت چې کوم تاسو فکر کوئ څه شوي دي، نو ځکه زه پرې نورې پوښتنې نه کوم. خو تاسو په وختي چې کوم یو خبره کولو کې پردیو تر څنګ د خپلو نه هم ګیلې ګیلې دي، دوی زه نه شم پوه د خپلو نه ګیلې اشاره چاته ده او څه ګیلې دي. ما نه د خپل خو وایي زړه مو د تویرو وینو ډک دی بونیري صاحب، که غرغړې کم اوس به رنګ کم دیوالونه، خپل داسې ګیلې دي چې په زړه کې وساتو، دا به ډېرې ښې وي. خو ستاسو بیکاسټ ته ما نن قرآن راوړی دی او دا د الله کتاب دی، دا د الله کتاب دی. ما دا برکه چې ده دا به تاسو جي یعنی دا ډېر خواهش زما و چې د بونیري صاحب سره مرکه وشي، او زه دغه سوال د خپلو نه په دې کې وکړم چې ما نن دا قرآن راوړی او یو کال وشو چې بعضې خلکو ته یو کال کېږي وایسونه را سره موجود دي، د یوې خبرې ثبوت را سره موجود دی، او زه په چا الزام نه لګوم، والله بالله ثم تالله زما د رب په دې کلام قسم وي چې زه په چا الزام نه لګوم. خو نن مې دا قرآن نه نواتي تاسو ته راوړی هغو خلکو ته چې کومو خلکو کوم سړي را سره دا خبره کړې ده، نن ستا په بیکاسټ په هغه باندې یو سوال ورته کومه چې مهرباني وکړئ زما د والد صاحب د شهادت په 2مې ورځې ما ته یو سړي ټلیفون کړی و او ما ته یې ویلي و چې ستا د والد صاحب په شهادت کې ریمونډ پلنکي سړي سره و، ریمونډ کنټرول پلنکي سړي سره و، د هغې 2 کسانو نومونه چې دي اما په دې لاس لیکلي و، هغه د لاس تصویر ما سره شته، او بیا د هغه مشرانو کسانو ته ما بار بار میسیجونه کړي، بار بار میسیجونه مې کړي چې ووروره د پلانکي ته ووایئ چې مهرباني وکړئ د قوم ته ته دا 2 نومونه ولې نه ښایي، ما ته ولې نه ښایي چې دا 2 کسان څوک وو، او تا ته د مفتي صاحب د شهادت په 2مې ورځ څنګه پته ولګېدله چې دا ریمونډ پلانکي سړي سره و، او ته موږ ته او قوم ته ولې نه ښایي. هغه سړي ته هغه خلکو ته دغه سوال کوو چې هغه ثبوتونه ټول را سره دي. یو میسیج مې یعنی بونیري صاحب سره چې زما یو څه خبره تېره شوي و، زه ورته ووایم چې داسې هغه خبره څه وشو، نو که نه وي تېرې شوي بونیري صاحب به واپس ورپسې میسیج څه کړی وي، ما ته به وایي چې وروره څه غول خورې، دا خبره خو زما او ستا ترمنځ نه ده شوې، ته دا خبره ولیکې. خو که نه بونیري صاحب ته ما میسیج کړی وي او هغه میسیج پسې هغه نور جواب کړی وي او د دې خبرې جواب یې نه وي کړی، مطلب دا چې بونیري صاحب دا خبره پټول غواړي، دباول غواړي، نو دغه قرآن ورته واسطه کومه. زه څوک بدنامول څوک ټارګېټ کول نه غواړم، خو زما پلار تاسو ته والله والله چې تاسو باندې ډېر په اخلاص ولاړ و، ډېر په اخلاص یې در باندې خپلې وینې ورکړې، خپلې تن غوښې د لاغه کړې، د ګڼ کور او دا ګڼ بچي او دغه بچي چې بې څوکه بې سهاره پرېښودو، دا قومه تاسو ته او مشرانو ستاسو په سر هغه غیرت کړی و. نن تاسو ته د هغه قاتلان ریمونډ والا معلوم دي، تاسو ما ته په ټلیفون ویلي دي چې ریمونډ پلانکي سړی، تاسو یې قوم ته ولې نه ښایئ، تاسو د قوم سره ولې غداري کوئ، تاسو د قوم ته دا نومونه ولې نه ښایئ. د دې کلام خاطر وکړئ. زما پلار یو کال پوره شو، زه نن سوال کوم پښتنو ته، زه نن په سوال ناست یم، زما پلار یو کال پوره شو، مهرباني وکړئ قوم ته دا نومونه وښایئ، او که نه قوم ته دا نومونه نه ښایئ، نو زه به مشرانو ستاسو نومونه والم چې ما ته تاسو ویلي وو، نو بیا د دې قتل څوک ذمہوار دي چې زما د پلار د شهادت په 2مې ورځې ته خبر وي چې ریمونډ پلانکي سړي سره و. دې نه زه څه مراد والم پښتنو په دا سوال په تاسو، ما یو کال صبر وکړو، څوک دې دا نه وایي چې دا خبرې د انټرویو نه وي.
ما دا خبرې په میسیجونو کړي دي، ما کالونه کړي دي، ما هر قسمه د خلکو ته ځان رسولو کوشش کړی، خو ما سره د ویډیو نه علاوه د بنيري صاحب د علاوه د قرآن د خاطر نه علاوه ما څه بله ولا لارم نشته. مهرباني وکړئ قوم ته دا خلک وښایئ، او مهرباني وکړئ زما والد صاحب چې کوم نظرانداز کوئ، زما والد صاحب سره چې کوم د بنې سلوک شروع دی، زما والد صاحب تصویران چې کومو ځایونو ته نه راوړئ، باقاعده پابندیانې پرې لګوئ، زما والد صاحب نوم باندې چې څه قسمه تاسو نظرانداز کوئ، کم سپکوئ، مذهبي سړي ته چې تاسو کم سپک نظیر لرئ، والله پښتانه به در باندې اخر هم پوهېږي، والله پښتانه به اخر هم د خپل اخ شهید تپوس ضرور در باندې کوي چې هغه خپل دا ګڼ کور دا خپل خواږه بچي تاسو دپاره یتیمان کو، او تاسو د هغه بچو سره څه کوئ، تاسو د کم د بلو سلوک کوئ، تاسو کم سپک نظیر کوئ. والله بعضې مشران هغه مشران دي چې هغوی سره 24 ګنټې موبایلونه په لاس کې دي. زما د والد صاحب 2 اخترې تېرې شوي او 1 کال تېر شو، او په ټلیفون قدر زمانه دا تپوس نه کوي چې بچو ستا حال څه دی، په تا څه تېرېږي، ته څه مشکل کې، موږ تا سره خندېدی نه شو، موږ تا ته خندا نه شو درکولی، خو البته ستا په غم کې تا سره جړلی شو. والله ما ته دا هم څوک نه وایي. آیا پښتنو په تاسو څوک قرباني ورکړي؟ تاسو دا کیسې کوئ، تاسو د هغه تصویر صرف د دې دپاره بیا لګوئ چې خلک تاسو سیاسي سکورینګ پرې وکړئ، تاسو د هغه نوم بعضې ځایونو کې صرف په دې الی چې سیاسي سکورینګ پرې وکړئ. که نه تنها دا چې د هغې یتیمان پاتې شي، د هغې تپوس وکړئ. کیدای شي موږ بعضې غلطیانې کوو، کیدای شي موږ بعضې داسې غلطیانې کوو چې موږ له د څپېړې ضرورت دی، خو ستاسو کم مشر راغلی موږ ته یې څپېړه راکړې، ستاسو کم مشر راغلی هغه موږ ته ویلي چې وبشو دا ته څه وې، دا کم خوا لګیا. خو بهرحال پښتنو ته او هغه مشرانو ته دغه سوال کوم چې مهرباني وکړئ د ریموټ والا کسان وښایئ چې ما ته هم د شهادت په 2مې ورځې ویلي وو، تر اوسه پورې زه ته میسیجونه کوم، د هغې میسیج نه د هغې رینګ نه پس بیا تاسو ما ته رینګ نه دی کړی. مهرباني وکړئ قرآن خاطر وکړئ، د دې رب کلام خاطر وکړئ، قوم ته دا نمونه وښایئ، او که نه یې ښایئ والله چې د قوم غداران یې، والله چې د مفتي منیر شاکر د وینو غداران او سودایان یې، والله چې سودا هم کړې ده. بیا عبدالله شاکر صاحب زه هم ډیره مننه تاسو کوم، شکریہ ادا کوم چې موږ ته مو وخت راکړه، او تاسو چې چا نه ګیله لرئ یا چاته مو قرآن نیولی دی، زه فکر کوم هغه به ستاسو په اشاره او ستاسو په خبره پوهیږي. هر انسان د دنیا په هر ګوټ کې چې وي، که په دا قسمه پوهه کې په مشکوکه توګه مرموزه توګه ووژل شي، دولت، ادارې او شخصیتونه ټول ذمهوار وي چې تر څو پورې د هغه عامل یا د هغه کورنۍ د هغه قاتل په هکله پوره کره پلټنې نه وي شوې، معلومات نه وي ورکړل شوي او د هغو تسلي نه وي شوې، هغه پورې هغه دعوه نړیوالو نورم سره مخه په هغې دولت یا په هغې ریاست په هغې ادارو باندې وي. هیله به دا کوو چې تا ته او ستا کورنۍ ته، ستا بچیانو ته، ستا خویندرونو ته ستا د قاتلانو نمونه وښودل شي، یا ډېره مهرباني چې موږ ته بنيري صاحب موږ ته اوس هم په نن ورځې زما ورور ته میسیجونه شوي دي، هغه ته دمکیانې ورکړلې شوي دي، په ما ډز وشولو، زما اف آی آر قدرې نه کټ کول کېدو، بیا په اف آی آر چې کټ شو، هغه اف آی آر داسې کټ شو چې ما وکیل له وروړو، ما ته ویل چې ګپې د سره لګولې دی. یعنې موږ ته اوس هم د زندګۍ خطرې دي چې بعضې څیزونه ما تاسو سره هم ډسکس کړي دي، خو موږ ته اوس هم هیڅ قسمه نه سیکورټي راکول کېږي، نه توجه راکول کېږي او نه تحفظ راکول کېږي. نو لہذا که موږ ته څه قسمه هم نقصان ورسېدو، زموږ دقه ادارې دقه خلک زموږ ذمهوار دي چې زموږ تحفظ دوی اوس هم نه کوي، د پلار د شهادت نه پس هم دوی زموږ تحفظ نه کوي. اسلام عزتمند الله مو ونازه، خوشحاله شي، قدرمن شي.